अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा। द सूरत नामा सूरती नाज़िआत ते और द मक्की सूरतुन सरे ताल्लुक़ दे। द नुज़ूल पे एतबार सर द सूरत लंबर दे 81 और नाजिल शवे दे पस द सूरत नबाना और द तरतीब पे एतबार सर द सूरत लंबर दे 180 पस द सूरत नबाना। वजह तस्मिया अव्वलनी आयात के मौजूद दागे प मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरतुन नाज़िआत और दे तवई तस्मिया द कुल प इसम द यौजुस सरा माकबल सूरत सरा पगणो तरीको रब्तु नदी पागे के यौ रबत दादे चिमख की सूरत की इसबात द क़यामत उशो प दलाइल सारा नोस पदी सूरत की हम इसबात द क़यामत कई खु प शवाहिद सारा नो ददीद वजना वरपसी दा सूरत रावण द्वेम वजह दादा चिमख की सूरत की तासु वैलियू इन्न जहन्नमा कानत मिरसादा नुवस पदी सूरत की ददी तफसील कई नु ददी द वजना वरपसी दा सूरत रावण द्रेम वजह दादा चिमख की सूरत की तासु वैलियू इन्न लिलमुत्तकीना मफाजा इन्न लिलमुत्तकीना मफाजा नुवस पदी सूरत की ए तफसील कई चिफ़ा इन्नल जन्नता हियल मअवा मुददीद वजना वरपसे रावण नूर हम बलाशे उजूहदी दावद सूरत इसबात द क़यामत प शवाहिद सारा और खुलासा द सूरत दादा चे रुम्बनी 15 आयतुनों के रुम्बनी 15 आयतुनों के इसबात द क़यामत कई प शवाहिद सारा ब्याद चे नवाखले तर 14 पोरे इसबात द क़यामत और तखवीफ़ उखरवी द 15 नवाखले तर 26 पोरे दयो निहायत मुर्तद और दयो निहायत आसी लुई गुनाहगार तस्करा दा चिन्ह में फ़िरौन दे सईदा जी और ब्याद 27 ना तर आखिर पोरे द्री खबरें कई अव्वलन ए दलाइल द तौहीद सानियन इसबात द क़यामत और तखवीफ़ उखरवी और द्रेम खबरा बिशारत लिलमुमिनीन दूसरा सूरत तकमिल तवरसी इम्तियाज़ात द सूरत मुमताज़ दे पसिफ़ात द मलाइको सारा वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता दादी ए दग शांति सूरत मुमताज़ दे पस बांधे यौम तरजुफ़ु राजिफ़ा ततबअुहा रादिफ़ा कुलूब यौमइज़िन वाजिफ़ा दूसरा मुमताज़ दे ए दग शांति सूरत मुमताज़ दे ए पस बांधे का अन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा सरा नूर हम बला शे इम्तियाज़ात दी सईदा जी नुवस इस बात द क़यामत कई पशवाहिद सारा और यकीनन
دا صفات د ملائکو دي. نو قرآن کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا شاهد دی آغا ملائکه چه روح اوباسی د کافرو غرقا پا سختی سارا. روح د کافر چې په کم سختی وزی کنه توبه اوباسا لکه چې یو جالیدار غونی شي کانټو والا شي امالو چې تو غورځي امالو چې لامده کې زبیات تراو باس ها لکه زما شیخ بوي کنه شیخ غلام حبیب سی ابراهیم الله پوخا په دا ټوپه کې صفا کول هغه غنی منی بوتل کېدل وي ا داسي سسیز ا مالو چې تو غورځوا او بیا مالو چې لامده کا نو زه ته بیا راو باس دا معمولی دا د کافر روح توبه او باسنو نو زکایزه وی والنازعات شاهد دی آغا ملائکه چې روح او باسی د کافرو په سختۍ سره والناشطات او شاهد دی آغا ملائکه چې پرانځي غټو لارا په اسانۍ سره نشطا معنا په اسانۍ سره او یقینا پدې کې اشاره ده اسانتیا طرف ته چې د مؤمن نه روح باسي کنه تباب داسې په اسانه چې حد په تمامي د مؤمن روح ډېر په اسانه به وباسي. نو زکای دی وی لکه ته چې سشیله غټه ورکي او بیا کولا وای هغه ګراني نه دا غینوم په اسانه باندې. نو زکای دی وی والناشطات او شاهد دی آغا ملائکه چې پرانځي غټو لارا په اسانۍ سره والسابحات او شاهد دی آغا ملائکه چې لامبو وهي سبحا لامبو وهل. سم مقصد تا که خیال کړی کنه سین کی چې دا لامبوزن ټوب کی نو کده لامبو نه وي نو سینی پکته وړي نو په دغه وخت کې دی لامبو وي. نو مقصد څه دی والسابحات شاهد دی هغه ملائک چې لامبو وي په حکم د الله کې تیزی طرف ته اشاره ده تیزی ته اشاره ده اجابت ته اشاره ده د الله حکم اجابت طرف ته اشاره کوي د الله حکم په منلو کې هغه تیزی ته اشاره کوي. ځکه چې لامبوزن چې سین ته ټوب کی او چې دې لامبو نه وي نو دې خو پکې تراوالي. نو زکایزه وی والسابحات او شاهد آغا ملائکه چې لامبو وهي په لامبو وهلو سره فالسابقات په شاهد آغا ملائکه چې سبقت کوي مخکېواله کوي د یو بلنا سبق په مخکې کې دو سره روح د مؤمن چې کله وړي کنه نو د یو بل نه مخکې کیږي. روح د مؤمن چې وړي نو د یو بل نه مخکې کیږي ځکه چې روح د مؤمن چرته ځي هغه علین ته کنه او روح د بدانو د کافرو چرته ځي هغه سجین ته کنه. نو زکایزه وی فالسابقات فشاهد آغا ملائکه چې سبقت کوي د یو بلنا مخکېواله کوي د یو بلنا سبق په مخکې کې دو سارا. صحیح ده جی. فالمدبرات فشاهد آغا ملائکه چې هغه انتظام کون کی دی امر د بازی کارونو. اوس ګوره فالمدبرات نو مخکې دا ټول صفت والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات دا ټول صفات د ملائکو. نو فالمدبرات دا صفت هم د ملائکو. اگر چې امام رازی رحمه الله او تفسیر بیزاوی والا ایزوی فالمدبرات امرا مراد د دین نفوس فاضله. څه مراد دی؟ نفوس فاضله. چیرې دا مړی کنه نو مونږ وې سره اوس په دې کې غزيات وضاحت نکو ځکه چې دا خبره د علماو د طلباو ده خو خالد دومره ویو
چې منو امام رازی لوی عالمو انکار نکو، منو چې امام بیضاوی لوی عالمو انکار نکو، خو یا ساته د دوی زیات تر وخه په علم کلام او په فلسفه کې تیر شوی دی. په فن د حدیثو کې دوی ته دومره مهارت نه حاصله، او چې کوم محققین علماء دي مفسرین دي لکه سراج المنیر شو، تفسیر ابن کثیر شو، تفسیر قرطبی شو، روح المانی شو، معالم التنزیل شو، دغه شانتی نور چې کوم محققین مفسرین دي هغه ټول وی مراد د دینه ملائک دي. مراد د دینه څه دي؟ ملائک. او بیا دې تخالی ګورا امام رازی رحمه الله امام بیضاوی رحمه الله د دینه نفوس فاضله غسیدی او د دې پتایت کې حدیث پیش کړي، هغه حدیث موضوعی حدیث دی. دینه معلومه شو بهشکه امام رازی لوی عالم، لوی عالم انکار نکو، لوی عالم، خو زیات وخت په علم کلام او په فلسفه کې تیر کړی دی. په فن د حدیثو کې دغه دومره مهارت نه. امام بیضاوی نو زمنګ لپاره خو هغه حجت نه دی، زمنګ لپاره حجت خو قرآن او حدیث دی، زمنګ لپاره حجت خو اجماع د امت ته، زمنګ لپاره خو هغه حجت نه دی. تفاسیر وګوره، تفاسیر سوی اوس که هغه طرف ته ځو نو اکثر تفاسیر چې کوم محققین دي هغوی هی الملائکه، ملائک ته نه مراد. نو کبیا څوک دا اعتراض وکي چې فل مدبرات د تدبیر دا نسبت نو صحیح ده کنه، نسبت مجازي ده، ته په نه پوهیږي دې ته نسبت مجازي وي. او یا ساته دا تدبیر په درې قسمه ده، یو تدبیر تملیکی ده، یو تدبیر تفویضی ده، او یو تدبیر تعمیلی ده. تدبیر تملیکی الله چاله نه دی ورکړ، څوک مالک کړي نه دی. تفویضی معنا الله ستړی شو یره زنه شم کوله ته وکیا، نو داوم الله چاته نه دی حواله کړي، داوم چاته نه دی حواله کړ. نو پاتې کم یو تدبیر شو تعمیلی، عمل کول. الله وی دا وریاس التوی سای وی جی سیدا دا دلتا راوړای سیدا لارشه داغه نه روح واخلای، لارشه داغه لا داو کای، لارشه داو کای، لارشه داو کای، دا مراد دی ته وی تدبیر تعمیلی. او پدې کې عجز د ملائکو دی چې دا الله د حکم تابع دي، عاجز دي. لہذا نفوس فاضله بعضې خو پکې بیا خویدلی هم دي هغه طرف ته زه نه ځم، خو خالی دومره ویمه منم چې لوی علما دي، انکار نه کوم، د امام رازی د علم نه انکار نه کوم، خو زیات تر وخت په علم کلام او په فلسفه کې تیر شوی دی، په فن د حدیثو کې دومره مهارت نه. صحیح ده جی؟ ولی ته وګوره هغه چې کله نفوس فاضله پیش کړي نو حدیث ورته حواله کې پیش کړي، نو هغه حدیث خو موضوعی حدیث دی. او زه نه وایم عبدالحی لکنوي صاحب بیا وګوره. لہذا فالمدبرات مراد د دینه ملائک، او تدبیر نه مراد تدبیر تملیکی نه، تدبیر تفویضی نه، بلکې تدبیر تعمیلی مراد دی، او دا نسبت مجازی دی. بس تاسو له دومره ډیره ده، پښتانه وی اخو له شوربا ډیره ده، تاسو له دومره وضاحت ډیر دی. صحیح ده جی؟ فالمدبرات امرا پشاهد دی آغا ملائک چې انتظام کون کی دی د بعضی کارونو، سمانه میں اکرا د بعضی کارونو. یوم اوس دویمه حصہ شروع شو، پنځو آیتونو کې اثبات د قیامت په شواهد سره. یوم بیا اثبات د قیامت او تخویف اخروی. یوم په هغه ورځ چې اجړه کیږي جړه کیدونکي او خوځيږي خوځیدونکي
ओ लर्जीगी लर्जीदुन के। समझ के राजी? हाँ, दा टोली मानी दी चे कम दरता आसान नहीं दागा नफो ते इशारा दा मंग चो ता पोख्तो की शपेले हुए। हाँ, वो इसराफील बे शपेले पुकी का ना नो आगा शपेलो ते इशारा कई नो अव्वल शपेले चुवे का ना नो ची सदी दा टोल बा उजड़ा कीगी, टोल बा उजड़ा कीगी दा ची सदी का ना दा टोल बा उलर्जीगी खत्म बशी। आगा नफे उला ते इशारा कई वरपसी ब्या वही ततबाउहा वरपसी बाशी दे पसे और देफा रुस्तों रातलुन की। आगा नफे सानिया चे कल पुकड़ेशी हाँ इंसानन बजवंदी कड़ेशी और यकीनन उलमावी ददी द्वालु पमाबेन के सुमर फासला दा थोबो बासन। अल्लाह अल्लाह दे रहमो की गण मनाजिर दी खो यकीनु साथे टोलो मख के ज और पसेबल मंग बीखी वर्त शा करे दा 40 पूरे तल्ली दुमरा हाँ मंग वर्त बीखी शा करे दा वेव चिक्यामश्ता वेव मर्कश्ता खुद पे ईमान वया टोलो मख के जला स्वतम सत्यारे दे सिफर बटा सिफर सिफर बटा सिफर दल्ला पर रहम कीगी पाखल और पामल शोनो तासो को खै बुजुर्गानी खुजमा बब्या दरखत आई दमा बब्या दरखत आई नुज़काय जे हुई कुलूब यौमा इज़ जुना पदगा रोज वाजिफा द्रजीदुन की बवी दा द्रजा बे जोड़ कड़ी दी जुड़नो खा सलग मामूली घट रोज दा जड़बदा से द्रजीगी बा और दाला सकाए अब स्वारोहा और स्तर्ग ईदा हुई खौशिया कतब आवी आजजिब आवी स्तर्ग बे कते तो और यकीनन दश पेले पद आवाज बांधे बा खलक रवानी मौकफ तरफता अजीब मंजर बैनो नुज़काई जे हुई कुलूब यौमा इज़िन जुना पदग आवाज व आजिफा द्रजीदुन के बवी अब स्वारोहा औस्तर्ग ईदा खलको या अब स्वारोहा औस्तर्ग ईदा हुई खौशिया कतब आवी खौशिया कुजिब आवी स्तर्ग को मलामत सड़े में सब कुछ स्तर्ग पूरी हाँ नुज़काई जे हुई यकूलूना ज़जर देखा मुनकिरीन द क़यामत बांधे और द मुनकिरीन द क़यामत तो को तगोरावस यकूलूना वईदुई आ इन्ना आया मंगबा लमरदूना खामखा वापस कोल बशू फिल हाफिरा पग हालत जोड़ पग जोड़ हालत हो ब्यासे हुई आइदा कुन्ना आया कला चिशु मंगा इज़ाम अन अडुकी नखीरा जाड़ा नखीरा मान जाड़ा जाड़ा ब्या हुई कालू वईदुई तिलका इदन दा पदगा वक़्ति करतुन वापसी खासिरा तावानीदा सदा समक्सद ओलो द दुमरा खलक बमंग पकोर की ब्या संग वसीगु यारा ची जमा प्लारो जमा निको दाग प्लारो दाग प्लारो दा बमंग संग फाती क्यों या खुदा मुराद दे दा दुमरा खलक बमंग ब्या संग पयो खोर के राजू ची जमा द प्लार द्वंदेशिया दाग द प्लार द्वंदेशी दाग द प्लारो दा ब्या संग फाती क्यों दा खुतावान दे ऐसा मोर जोंदेशी दागे मोर जोंदेशी दा ओ तो दाबा संग पाती क्यों जम करो खुद कमरी दी कोई के भी साहब दा पागाली फ्लामो हरामिया या खुद ने दा मुराद दे और या मुराद दा दे मुख सामल ने दी कर मुख खुद ले सत्यारे ने दे कर लाजमी दे चामल हो त्यारे नहीं मुतावान दे या खुदा मकसद दे मुझे कायजे हुई कालू वईदुई तिलका इदन
دا پدغا وقا واپسی خاسرا تاوانی دا قرآن تا وقتی دا وی فإنما هی زجرت واحد پس یقینا دا قیامت شرق دی یو زجرہ تا با خیال کری گل بائی دی پا کلو کی وقت تیر کرل حاجی صاحب دی ممتاز بائی دی کلو کی لرگی مرگی بائی مات کری نو چی دا تبر چی را پریزی کنا نو دا غرب سر یو آواز دا خلینو مراو باز یو شرق تیرا چی نو زکای دے ہوئی فَإِنَّمَا هِيَا پس یقیناً دا قیامت شرق دے یو دیکھا نو چی شرق شی کانا نو فَإِدْعَاهُمْ پس ناس آپا دویبا بِسَاهِرَا پا ڈاگاوی پس چٹیل میدان بوی بِسَاهِرَا پا صفا میدان کی بوی او صفا میدان کی تو دا مخلوق برا جمعی ہوئے اللہ با حساب کتاب نے شروع کی حساب کتاب نے شروع کی سوک با اخپل خلو کی دا زنگونانو پورے دا پڑکو پورے سوک دا زنگونانو پورے سوک دا نامہ پورے سوک دا سینی پورے سوک دا مرائی پورے سوک دا زنی پورے سوک دا خلے پورے سوک دا پورے او زماغ وندی چی خوپا کی ڈوبی ہوئے ہر یو بوی چی نفسی 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 یو آواز براتو چی دشانا امتی امتی زما امت زما امت زما امت زما امت سوچو گا منگ دا داسی پیغمبر طور طریقے پری خولے دا داسی پیغمبر سنت منگ پری خولے چی دا عرفات پر میدان کے منگا ہیر کڑی نیو دا مرگ پاگا سختی کی منگا ہیر کڑی نیو اے دا میدان پاگا حشر کے ہر یو بوئی چی نفسی نفسی اور محمد مصطفیٰ بوئی چی امتی 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 منگ نہیں ہیر کڑی اور منگ آگا سنت ہیر کڑا بدعاتو تا خلاص کڑا ہاں افسوس مقام دے بیا اگود حدیث تیاغا طرف تا نظمہ ہاں چی طول امت باو آدم علیہ السلام خوالا آدم علیہ السلام تبوئی لستو لہا دا زمان مقام ندے مڑا چا خوالا راغلی ہے نوح علیہ السلام خوالا بوئی زی مڑا لستو لہا منگ نشکو لے دا خبارا آدم علیہ السلام تی خالی دم رو ہے چیسا وی تو دم را خبارا نشوے لے زمان بابا ہے وی پویلو باوے ما خو اللہ وی چی چلو وی شورو کم تر آتا ہوئے آدم چی ماما نکروی تو ولی نتلی نو زبولہ سے جواب ورکم زبولہ سرین یو پیغمبر لبرازی ہر یو پیغمبر بوئی چی لستو لہا او چی کل عیسیٰ لراشی اب یو لیونو دا لیونو الفاظ زما دی دا مقام پا ممکی دا چاوم ندے کہ دا مقام دے نو دا آمنہ در یتیم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے ٹھول با خوالارشی نبی علیہ السلام تا چی سنگ داوئی نور بوی لستو لہا چی کل خبر دا آمنہ در یتیم لرالا نو زما پیغمبر بوئی چی انا لہا دا خو زما مقام ہویا چھرتت لیوا پا دغا وقت کے با دا اللہ پیغمبر پا سیدار تاوش یو روایت کے راضی شپگ رضی وش پہ با پا سیدہ پروتی پا بل روایت کے راضی وہ رضی شپگ پہ با پا سیدہ پروتی خو پا جب با آغا لفظ نرازی چے کمیل پارا پا سیدہ کے غرزی دل لے ولی لا کنیکشن یوزے شوے ندے کنیکشن لا ندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ با زمازرتا اے اقبل حمد و ثنا چی او زبا پا جبا باندے دا اللہ حمد و ثنا ویم دا اللہ حمد و ثنا بویم بیا بوتا اللہ ہوئی چی زمان محبوب نن ہم جاڑے سر پورتا کا سغوارے یا اللہ حساب کتاب بشوروش دیتا ہوئی شفاعت قبرا دا دا ٹھول لپارا دے یو دے شفاعت صغرا چاگا صرف دا خپل امت لپارا دے تایدہ جی آغا طرف تا نظم خالی میں اشارہ دا توقڑا حل آتا کا ایدرے مائیسا شوروشوا دا 15 نا 26 پورے پا دی کی دا یو نہایت مرتد دا یو نہایت بدبخت او دا یو نہایت گناہگار
چینو میں فرعون دے داغت تذکرہ کر صحیح ده جی هل اتاکا حدیث موسیٰ یقیناً راغل دیتا تا بیان د موسیٰ علیہ السلام صحیح ده جی حل بمانا یقیناً خوا ادنادا کلا چی آوازوں کو دتا رب ددا بالوادی پاغ میدان پاک کڑے شوی مقدس توا چنمی توا دے توا چنمی توا دے اذهب الى فرعون میدان ورته وای چا بوته میدان وی چا بوته وادي وی چا بوته کند وی چې کوم نوم تا تاسو نور تفصیل موږ په قصص کې کړل کې تاسو ته یادي اذهب الى فرعون لارشا پترف د فرعون انه طغى یقینا د سرکشی کړی دا فقل هلک دا حل بمانا ای زید صدی ای دا نچی ای استفام ای دا حل چی دے زید طلب پا مانا کی دے سب پا مانا کی طلب پا مانا کی نو مانو کا فکل پس اوی حلکا آیا غوار ایتا آیا من آکایتا الہ انت دنکا چی تا پاک شی تا غواری چی تا پاک شی دا گناہونو نا حلکا آیا تا غواری چی تا پاک شی کا غواری نراشا و اہدیکا خودن آو کم تاتا الى ربکا پترف دربستا فتخشاها پس اویرگی تا اخو فرعونو پس اخود الدتا نخی القبرى لوئی فکذب پس تکذیب کو فرعون د موسیٰ علیہ السلام وعصا او نافرمانی اکڑا د اللہ تکذیبی د چاو کو د موسیٰ نافرمانی د چاو اکڑا د اللہ ثم ادبارا بیا شاکڑا عن الایمان د ایماننا یسعا او کوشش کو د فساد کوشش کو د فساد فحشر فنادا اصل کیوں فنادا فحشر خدا فنادا رستو کو اے رؤوس الآیہ دا رؤوس الآیات دا وجنا تو گو رکھنا حل دے کے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَذَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرْآهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى رؤوس الآیہ داغے دا وجنا دا رستو کو ورنہ اصل کی صدے فنادا پس آوازوں کو فحشرا پس راجم کو اخپل قوم فقال پس ویلد انا ربکم الاعلی زیم عرب ستاسو الاعلی اچھت اگورا وسا فرعون سوی انا ربکم الاعلی نو یاران سوی اگا خالی اعلی دوی اعلی حضرت نو ورپسی دا نور رالا مدودیانا دوی ابو الاعلا دا دی دوارو دا حرامیانو دا پاسا ابو الاعلا ہوگی پہ حساب کا نا اے فرعونوی انا ربکم الاعلا یارانوی اعلا حضرت اور ورپسی چراغ غیزی بھی دا چھانا کم نیم ابو الاعلی سمجھ گرالا خبرہ نو زکائزے ہوئی پس انہی دلالہ عذاب الآخرت رستنی والاولا او رنبنی لفظی معنی پس انہی دلالہ اللہ اے پس باندے پازاب الآخرہ رستنی والاولا اے رنبنی اس کا آسانہ توجی کا ہے نقالنا مراد عبرت نہ دے عذاب دے نو آسانہ توجی دا الآخرہ دا آخرت عذاب والاولا اے دا دنیا عذاب خبرہ ختمہ کا پس انہی وہ دلا اللہ پازاب اے دا آخرت باندے والاولا او پازاب دا دنیا باندے ختم شو خو خبر دانا دا
اصل کې فرعون دو خبرې کړې. یو خبره انا ربکم الاعلی ده، صحیح ده جی. او دیمه خبره سورت قصص راواړه، شابه زرش سورت قصص آیات 2:46. आखिर की आयत में इस्तगो रहे वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी. زه خو نه پوه چې تاسو لپاره بل اله زمانه بغیر بل اله ما ته خو پته نشته یاره. دا خبره یو ما علمت لكم من اله غیری، او دیمه خبره انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. صحیح ده جی. اس معنی ته وکیدا فاخذه الله، پس انیو دلا الله پازاب پاغ کلمی رنبنی باندی، پاغ کلمی رستنی باندی چی انا ربکم الاعلی دا والاولا، او انیو دلا اللہ پازاب پاغ کلمی رنبنی باندی ما علمت لکم من الہ غیری. سمجھ کے رالا جی، سمجھ کے راگے. پس انی ودلا اللہ اے پازاب اگا کلمی رستنی باندے. کما کلمہ رستنی انا ربکم الاعلی، او انی ودلا اللہ پازاب اگا کلمی رنبنی باندے. کما رنبنی ما علمت لکم من الہ غیری بدے باندے. سمجھ کے رالا جی. او دا بہترین توجیہ دا ان فی ذالک یقیناً پدی کے لعبرا خامخا عبرت تے لمن یخشا دا پارا دا آغا چا یخشا چی یریگی انتم اشد. خبر اگدشوا نو انشاءاللہ سبا